جی بالکل په سوات ملکنډ ډیویژن کې څنګه چې ویلی شوي دي پی ټي آی چې دی هغه په بلدیاتي ټاکنو کې هغه په ټاپ یعنې په اول نمبر راغلي د سوات په 7 تحصیلو کې چې دی نو 6 تحصیله واضح طور پر چې دی نو د پی ټي آی په برخه کې راغلي او بیا په 13 د ملکنډ ډیویژن یو واستوی میر چې دی اولنی میر هم د پی ټي آی په حق کې راغلی دې وخت کې موږ سره د پی ټي آی لخوا د ملکنډ ډیویژن لومبنی میر شاهد علي خان موجود دی دلته کې چې مبارکبادو لړۍ هم روانه ده سلسله روانه ده دې باندې وړاندې هم ویلی شي چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ملکنډ ډیویژن او خصوصا د سوات او دغه ګټلی شوي کسانو ته چې خصوصي مبارکباد را لېږلي دې تر څنګ کارکونانو شکریه هم ادا کړې شاهد خان نه پوښتنه کوو په دغه اړه باندې چې یو لوی زیار وشو ملک کې داسې خبره وه چې پی ټي آی بیا لاندې تللې ده نو څه وایي په دې باندې څه وایي په دغه ګټه باندې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو شکریه ادا کوم بیا د پاکستان تحریک انصاف د څونه ملګري چې دي ملکنډ ډیویژن بالخصوص د تحصیلي بابوزۍ د هغو ډېره شکریه ادا کوم چونکې دا زمونږ سوات چې دی دا هب دی د پاکستان تحریک انصاف او دا خلک چې دي اپوزیشن چونکې زمونږ خلاف دی دا یو ټولې پارټیانې خو عوام چې دی د عوامو سمندر چې دی د عمران خان سره دی د هغه د ویژن سره دی د هغه د سوچ سره دی او د هغې ثبوت تاسو پرون وکتو پوره ملکنډ ډیویژن چې دا موږ کلین سویپ کوو لس زره لیډ تاسو واغستو خلکو اعتماد وکړو اوس څه پروژې دي د هغې خلکو دپاره ځکه یو تمه یې لرلې ده ستاسو نه خلکو یو ډیمانډز کړي دي نو وړاندې هغې ته څه تمه ورکوئ زمونږ خلک شعور والا خلک ته په دې خبره پوه دی چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته انشاءالله تعالی کمې وعدې چې د خلکو سره شوي دي موږ به په تکمیل ته رسو آلریډي تاسو کتلی دي چې د سوات کې 230 ارب روپو میگا پروجیکټس روان دي خاص کر ټوریزم کې ډیولپمنٹ کې په دې کې موږ ډېر زیات کار کړی دی او انشاءالله تعالی د ګریویټي کم سکیم چې دی د منګوره سټي دپاره د اوبو سکیم نو هغې کې به انشاءالله چې کار کوو عملي انشاءالله کال نیم کې به هغه سټارټو انشاءالله هغې کې به کار کوو نور ډیولپمنټل کارونه به خلک څه وایي د دغه کارکونان نازي خپله مینې اظهار هم وکړو ځای په ځای چې دی بېګا چې دی نو پکې آتشبازي هم شوه نن هم اعلان شوی دی چې خوشحالیان یې ومانځئ نو څه وایي دغه کارکونان زه دا پیغام ورکوم د ټول پاکستان عوامو ته چې تاسو وکتل د سوات خلک تحصیلي بابوزۍ خلک دا په عمران خان باندې مهین دی دا د یو سوچ نظریې خلک ته او دوی چې کوم ایکسپیکټیشن د پاکستان تحریک انصاف نه کوي زموږ نه کوي انشاءالله تعالی الله به پوره کوي مونږ خدای یو ښکار د مونږ نیت صفا دی منډه وو په ایماندارۍ سره زموږ یقین دی چې د دې مشرانو سپینګیرو خاص کر یوت زموږ چې نوجوانان دي هغو چې په کم برپور انداز باندې زموږ سره سپورټ وکړو زه د هغو ډېره شکریه ادا کوم او د خپل مشرانو چې کوم ایکسپیکټیشن دی د پاکستان تحریک انصاف نه نو انشاءالله تعالی دا به موږ په دې انقلاب راولو په دې خپل تحصیل کې د دې نه یو ماډل سټي انشاءالله چې بالکل زه به کتونکو ته په دې موقع ووایم چې په سوات کې چې کوم د الیکشن کمیشن لخوا جاري کړی شي اعداد شمار دي 40% پورې خلکو چې دی د ووټ چې دی هغه استعمال کړی دی په سوات په لرو بر کې داسې څه اطلاع نه دي راغلي چې په دغه ووټینګ کې یا په دغه پولینګ کې څه داندلي شوي ده یا جنګ جګړه شوي وړې وړې چې دی نو تو مې خو کېږي په هر حال اوس چې دی نو پی ټي آی په سوات او ملکنډ ډیویژن کې دغه خوشحالیانې مانځي جی